هر یو عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د الله په نسبت باندې الله ته د خپل عرش نه هم زیات خوښ دی. علامه شامل لیکلی دی ان کان مما واظب علیه الرسول صلی الله علیه وسلم، هغه عمل چې نبی علیہ السلام په همیشګي کړی دا پابندۍ سره کړی دی، او الخلفاء الراشدون، او د نبی علیہ السلام نه پس خلفاء راشدین په همیشګي کړی دا فسنت، نو داسې عمل ته ویل کېږي سنت. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی الله عنهم دا خلفاء راشدین. نو کوم عمل باندې چې د دوانو جهانو سردار همیشګي کړی دا، همیشه کړی دی، بغیر د عذر نه نه دی پرېغوستی، او خلفاء راشدون په همیشګي کړی دا، نو دې ته ویل کېږي سنت. موږ تاسو چې په سنت باندې عمل کوو نو موږ ته به ملاویږي څه؟ ځکه موږ غرضیان یو، موږ ته چې د یو کار عوض معلوم نه وي، هغه کار کې موږ د زړه د چاهت نه ور داخلېږو. هر کار چې موږ کوو خامخا دنیاوي یا اخروي غرض نه وي. موږ چې عبادات هم کوو غرض هم دی چې الله راضي شي، غرض هم دی چې د الله په رضا ته په بدل کې موږ ته جنت الفردوس ملو شي. عبادات هم کوو خو د یو غرض په بنیاد کوو چې الله راضي شي. دغه رنګې په دنیا کې چې موږ د چا سره مرسته کوو هم د یو غرض په بنیاد کوو. څوک د شهرت لپاره کوي، څوک دې لپاره کوي چې دا سړی ما ته دعا وکړي، څوک دې لپاره کوي چې زه د ده سره مرسته وکړم الله مانه راضي شي. مختلف نیتونه وي. نو زموږ هر یو کار په یو غرض باندې په یو مقصد باندې مبني وي. نو چې موږ کله په سنتو باندې عمل کوو نو د دوانو جهانو سردار موږ ته څه خوشخبریانې راکړي دي. د هغه خوشخبریانو نه یو خوشخبري دا ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من احب بسنتی فقد احبنی، څوک چې زما د سنتو سره محبت کوي عمل پې کوي فقد احبنی، نو تحقیق سره هغه ما سره محبت کوي. ومن احبنی کان معی فی الجنة، د دوانو جهانو سردار فرمایي او څوک چې ما سره محبت کوي دا به ما سره په جنت کې هم یو ځای وي. نو ړوند د خدای نه څه غواړي؟ دوه سترګې. او موږ د الله نه دا غواړو چې یا الله ستا د رضا نه پس د نبي علیه الصلاۃ والسلام په جنت کې ګاونډیتوب غواړو، چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره په جنت کې یو ځای پاتې شو. دغه زموږ مقصد دی او دغه زموږ غرض دی. دا کوشش په دنیا کې دا محنتونه جړاګانې ذکر اسکار عبادات د دې ټولو مقصد دا دی چې الله راضي شي او الله د خپل رضا په بدل کې جنت الفردوس نصیب کړي. په جنت الفردوس کې بارها د نبی علیہ السلام ملاقات نصیب کړي. دغه زموږ مقصد او دغه مقصد څه سره حاصلېږي؟ د دوانو جهانو سردار په سنتو باندې عمل کول سره حاصل. یو بل حدیث کې راځي د دوانو جهانو سردار فرمایي من تمسک بسنتی عند فساد امتی، د فساد په زمانه کې چې کله د نبی علیہ السلام یو سنت داسې حد ته رسېدلی چې خلک پې عمل نه کوي، پرې غوښتلی شوي وي، او په داسې دور کې یو انسان په هغه سنت باندې عمل وکړي فله اجر 100 شهید، د ده په عملنامه کې د 100 شهیدانو اجر ولیکل شي. دا صحیح روایت ده. په یو سنت کې د دنیا او د آخرت بېشماره فایدې دي، خو چې لږ د عقل په نظر ورته وګورئ. قرآن کریم کې الله رب العزت بار بار فرمایي ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون. هر ځای کې دا آیات شته. څه معنا؟
د الله د قدرت په نښو کې د عقلمندو خلکو لپاره ډېر عبرت پروت دی چې کوم سړی عقلمند دي او د الله په آیاتونو باندې او د نبی علیه السلام په مبارک احادیثو باندې د دې یقین وي نو دا سړی به د دغه سنتو نه په عمل سره پیدا کړي. عزم وکړو د اوس نه چې د نبی علیه السلام یو سنت په موږ نه پرېږدو که په موږ باندې خوشحالي راتله په خوشحالۍ کې به تپوس کوو د یو عالم دین نه د یو مفتي نه چې جی د نبی علیه السلام څه طرز طریقه وه په خوشحالۍ کې زما د بچي واده رالو د لور واده مې رالو د رور واده مې رالو په خاندان کې د چا خوشحالي راله د نبی علیه السلام په خوشحالۍ کې څه طرز طریقه وه غم را باندې رالو په غم کې د نبی علیه السلام څه طرز طریقه وه خو موږ اړو دا اختیار نه کړو یو ورځ به راشي چې زموږ زندګي به ختمه شي په دنیا کې او بیا به په آخرت کې حساب ورکړو آخرت کې به ډېر افسوس وکړو خو بیا واپسې دنیا ته نشته نو عقلمند سړی دا دی چې په دنیا کې دننه د مرګ نه مخکې د نبی علیه السلام په طریقې باندې خپله زندګي راولي. د دې وجې نه امام مالک رحمه الله فرمایي